بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت چې د مانیار په ایریا کې ولاړ یو او کم چې 13 ورځ د ډي سي سوات یو اهم اجلاس شو چې په هغې کې دا ویلی شو چې کم ماربل فیکټریز دي یا ورسره د دریای سوات نه کم غیر قانوني کټینګ کیږي، نو په هغه حواله باندې د اسسټنټ کمشنرانو وخت ته دا خبر را رسېدلې وه چې دغه یوه لویه تباهي جوړوي چې د هغې سره د دریای سوات د سیند حسن هم تباه شو او کم چې ماربل فیکټرانې دي د هغې سره چې کم د هغې نه کم کچره خارجېږي یوازې هغه هم او کم چې دوی کم د ډاکومنټس دي په هغې کې چې کم نشوالی دی نو په دې ټولو به ځان پوه کوو. زما سره موجود دی اسسټنټ کمشنر بریکوټ سعید الله جان صاحب. دا راته ووایه سر چې د کم د ډي سي سوات اعلی سطح اجلاس شو چې په هغې کې تاسو د پوره سوات هم په دې خبره زور و چې یاره سیند رانه تباه شو، ورسره د فیکټریانو چې کم عمل دی په دې کې یو لوی چې دی د انډسټرۍ چې کم اصول دي یو د هغې قوانین چې دی هغه د دوی سره کم خط و کتابت چې دی هغه پوره نه دي، نو څه نشوالی دی څه مسلې دي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره شکریه چې تاسو راغی او د دې کوریج کوي. تاسو له پته دا پوره سوات کې چې د ډیپټي کمشنر سوات جناب جنید خان په وینا باندې دا موږ اکټیویټیز کوو. کرش پلانټ حواله سره خو تاسو الریډي کوریج هم کړی دی، ریت بجری حواله سره نن سپیسیفیک زموږ چې د ماربل فیکټریز خلاف دا کاروایی ده. دا هغه فیکټرانې دي چې چا سره لایسنس ویلډ لایسنس یا ان او سی چې د انډسټریز ډپارټمنټ طرف نه نشته ورسره او د ماحولیاتي آلودګي کوي. موږ سره آی ډي او صاحب هم موجود دی، دی به تاسو فردر بریف کی. نن دی له ډایرکشن دا ملاو شوی دی ډي سی صاحب طرفه چې تاسو چې کم ایلیګل پلانټس دي تاسو ټول سیل کړئ. ای صاحب دا راته ووایه چې کومه انډسټري ده دې کې چې کم لیبرز کار کوي یا د دوی کم کاسټ لګېدلی یا یو انډسټري دلته روانه ده، آیا د دې بندیز سره به څه بحران یا داسې په کاروبار باندې څه اثر دا به پرې نه وځي؟ نه جی انشاءالله هیڅ به نه پرېوځي. دی د خپل هغه کوډل فارملټیز چې دي هغه د برابر کړي، خپل لایسنس د برابر کړي، نو دی کې به انشاءالله هیڅ مسله دی له نه وي. ای صاحب دا راته ووایه چې دا کارروایي چې کومه سټارټ ته د ماربل فیکټرانو دا بلا تفریح سټارټ یا د سیند چې کوم تاسو د معدنیاتو چې کوم خلاف ورزي کیږي نو دغه به دا به سټارټ که نه د دې نه به بیا قلاریږي هم دغه د سیند کټینګ به سټارټ؟ جی بالکل دا جاری او ساری به وي او مونږه مختلف چې کوم لاین ډپارټمنټس دي، ای پی ای والے دي، انډسټریز والے دي، ماینز والے دي، لغې په کلیبریشن کې دا مهم چې جاری بس. زموږ سره غوښتون پاور کرشن انسټالیشن اپریشن رولز راغلي 2020 په هغې کې زموږ یو سپیسیفیک کرایټیریا ده شیډول نمبر 6 په هغې کې موږ سیف ډسټنس سلو د سکولز نه د هاسپټلز نه د میجر روډز نه ټرانسمیشنز لاینز نه او نور چې څومره دغه مین ځایونه دي که نه سټریټیجیک لوکیشنز دي څومره ایلیګل اکټیویټیز چې دي نو دا به لکه د دې خلاف هم کاروایي کوو او دا به مونږ سیل کوو. دا راته ووایه چې کم دا انډسټریانې چلیږي په دې کې لیبر کار کوي په دې کې دغه نو د دې نه مخکې نه تاسو ته دا چونکې په جي ټي روډ ول نو ستاسو په نظر کې دا نه ول آیا په دې تاسو کارروایي نه کوله چې اوس دا کارروایي په عمل کې راغله؟ چونکې زموږ سره مخکې دا هیڅ سپیسیفیک رولز نه وو او دا رولز اوس راغله 7 سپتمبر 2020 باندې کم ایکټ چې دغه شوی امپلیمنټ شوی دی په سوات باندې د هغې نه پس مونږ کاروایي به کوو انشاءالله او دا به جاري. اوس چې تاسو د دې څه سیل کړل یا د دې دا بیلټ سیسټم یا د دې د بجلی سیسټم تاسو سیل کو نو دا چې کله دوی ډاکومنټس فردر او د دوی چې کومه جرمانه ده هغه پې کړي نو د هغې نه بعد به کولاوي څومره کوډل فارملیټیز چې یو چې د ایکټ مطابق نو بالکل دا مونږ واپس ډي سیل کوو او دوی به کار کوي. که چېرته دا کرایټیریا نه فولفل کړي به دا به سیلي او یا به دوی سیف ډسټنس ته بیا ځي کوم چې زموږ سره په ایکټ کې دي. صحیح درنګ جان مننه زنګ سره اوسئ. نور کارروایي چې دا هغه هم نن د اسسټنټ کمشنر سعید الله جان صاحب په سربراهۍ کې چې کومه کارروایي سټارټ ته د دې تاسو به خبرو د دې ټول صورتحال نه نو زنګ سره اوسئ. دا وخت د اسسټنټ کمشنر بریکوټ سعید الله جان د طرفه چې کومه کارروایي سټارټ ته نو په هغې کې کرش پلانټس چې دي هغه هم سیل کړی شول، ورسره د ماربل فیکټرانې هم سیل کړی شوې. مونږ د دې خبرې هم پوښتنه وکړه چې دا کوم سیکټر چې دی په دې کې دنیا لیبر کار کوي
سرمایه بند شوي ده، نو آیا د انډسټریز دا کم سرکل چې دی دا به ودرېږي، د په یبه جام شي. ورسره د دې سره چې ریلیټډ کم ګاډي دي، کم چې روزګار باندې خلک دي، نو هغه به هم د یو لوی بحران سره مخامخ شي. دا ټولې خبرې چې دي دا د دې نه مخکې هم دا عمل پکار و چې دا په یو لیګل طریقه باندې د میونسپل کمیټۍ د نقشې مطابق دا پکټرانې جوړې شوي. ورسره دلته کې د یو انډسټریز ایریا پکار وه چې دې سرکل چې دی د دې انډسټری سرکل چې دی دې له هم یو وده ورکړی شوی وي. ولې چې د دې نه شاته چې کوم خلک کاروبار کوي نو د هغوی بیا بچي دي، د هغوی کور دی او هغوی دې له په دې کې رزق ګټي. آیا دا دومره لوی مسټیک ویلی شو، دا دومره لوی بحران چې دی نن ولې حل کېږي؟ د سوات سیند چې کله تباه شو نو د هغې نه بعد په دې کارروایي سټارټ شوې. دا ټول یو لوی سوال دی، دا په عوامو پرېږدو. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، بریکوټ.